السلام علیکم ملګرو. موږ نن په خانوزۍ کې د خانوزۍ ترګردو غټه مینه او یقینا په ښایستو مینو کې یوه مینه یو کور هغه موږ درښکاره کوو. خاص کر زموږ دغه ملګري شعیب خان دلته رنګ کړی دی، نو زموږ د علاقې ترګردو د رنګ په حواله سره دی ترګردو ښه کار دی کوي. نو که د هر چا د رنګ خواهش والی د رنګ به موږ درښکاره کړو چې د کوم کار کړی دی، هغه د له سره رابطه وکړي. د کلي سړی دی، په ریټ هم مناسبه دی. اوس به موږ دا مینه نوره ګرده درښکاره کړو. دا تقریبا 5 پورشنه دي. صحیح دی، ټیک دی. 5 پورشنه مینه ده، تقریبا یې به په 4 نیمې کړه به ما خیال مشتمل وي. نو زموږ د علاقې د خانوزۍ ترګردو غټه مینه ده. دغه پورشنان تقریبا کمپلیټ خو ګرځي، د دغه یو کمپلیټ رنګ سوی دی. نو د شعیب خان کار به درښکاره کړو، دا د سلطان صاحب او د جهانګیر لالا په مینه کې چې کوم کار سوی دی. دغه یو پورشن به وګورو، پورشنان یې ګرځي یو طرح، په دغه کې مکمل رنګ روغن دا سوی دی. ماشاءالله ماشاءالله. دا کچن دی. او صحیح دی. دا ګوا د یوه فیملي دا یو پورشن دی. ګوا دا یې سیکنډ د شا کمره ده، هغې باتروم دی. صحیح دی. دغه بیا دویمه کمره ده د پورشن. دغه آل دی یا او صحیح دی. ټیک دی ټیک دی کچن دی. صحیح دی. آیا بیا اټیچ باتروم دی. صحیح دی ټیک دی. سلطان صاحب ماشاءالله دغه ستا مینه داستی دغه دا ګرد کلا دا پر څو ایکړه مشتمله ده؟ دا چاردیواري پر 4 ایکړه ده. چاردیواري پر 4 ایکړه ده. او چاردیواري پر 4 ایکړه ده. وګه سایډ ته یو نیم ایکړه دغه پروت دی، پاکه چاردیواري کې نه درېږي. شي یو نیم ایکړه ګوا نور ایکسترا ورته پرته ده. ما دغه مطلب آباد شو چاردیواري مو ولا آباد کال بعد سودا کړی دی. او درې نیم ایکړه مور لاین د باغ په پوری. صحیح دا مل ملا کې مطلب دا اتیم ایکړه مطلب دا مطلب موږ دا ویلې سو سپیلال موږ ته په کاریزاتو کې سره د غټه مینه نه ده معلومه. یی با موږ ته نه ده معلومه. د خانوزۍ خود بېشکه غټه مینه ده او د کاریزاتو په غټو مینه کې د کلي په مایبان کې دونه غټه مینه نه سي. اتیم ایکړه رقبه الحمدلله اتیم ایکړه رقبه ده. اتیم ایکړه او ته باغ او ته خالی پلاټ دا چاردیواري پوری. دا خو جوړ نقشه په خپل ده. او صحیح نقشه په خپل ده. ما نقشه جوړ کړی. اول واره په دغه کې کار منیر استاد سره دی. منیر استاد صوفي منیر د بتل الامر هم زوی. او هغه دا کار کوي. صحیح. زه باید هغه کار فارغ اوس بیا د چادر کار دی یا د بلستر دی یا د باترومان دی. صحیح. دا کار د منیر استاد کوي. دغه بعد رنگ ورون د پاره بیا ګرځي د شعیب استاد مثلا د رنگ د هم درا کړی دی. شعیب خان پر تعارف توکا د چا زوی دی او شهادت الله مسکین زوی دی. شهادت الله زما کلاس پیلو ټیک ټیک پایس په سر الله. صحیح. نو دا کار په کوټ کې ست کړی دی. او صحیح. چې ډېر د خلکو کلای ویني دا د کړی دی. صحیح. مطلب ته 100% ځین مطمئن ته وایي چې د کار د پاره باید چې له شعیب خان سره د زموږ د خانوزۍ ارزانه باندې دا کار کړی دی او ډېر مهنت یې سره کړی دی. داسې کوم ملګري دي داسې کوم چوټګان دي دی پر هغو باندې ګرځي ساعت در مطلب کار ګوري چې کوي. ځای لږ نوس پکښې دی نوکس یې هم باسي. صحیح. انشاءالله پټ څوک مې سر راولي دغه لسونه مطلب موږ د لپاره د فایدهمند دی. د ریټ په حساب کار د ولې دا همیشه سوچ کیږي
کله دې کور دې راځي اوس موږ دې سره رشتهداران تقریبا ګورې نو بیا سپیا بعد بیا راته وي دا خوند راکوي هر کار دې کې په علاقه کې دغه طرح کې لکه خپل کور کار کې راشي ولې موږ سره علاقه وي بس په اکثر بیا دغه ځینې کېږي لا په دا وجه باندې دا کار ډېر ښه دي خپله مینه کې سړی هم دی ماښام بالکل سمر پوه ته خو دې لګي دا کار کور د ودان ملګرو دا وه د سلطان صاحب مینه دا تقریبا 15 پورشنه وله سلطان صاحب ستا د بزروار مبارک شي نو الله د ستا مینه د خوشحالیانو سبب وګرځي الله د ژوند ډېرې خوشحالیانې در نصیب کړي بزروار د مبارک سمیانه یقینا ډېره خوشحالي لري شعیب خانه ته ښه یې صحت برابر دی د رنګ کار خو موږ ولیدلی سلطان صاحب درځو مطمئنه ول نو ته د رنګه ماسې او بل چشی دلته کوې دا د پلمبري کار ما ګرو کړی دی د قدمینې صحیح د کسبرج لاین دی که د پیار کار دی ټیکریزه سرګیزره تر وشپېسنه پالش کار دی که د ګل رنګونه مثال مکمله کار ما کړی دی صحیح انشاءالله کار څو کار کې انشاءالله زه بیزماري ورکوم د کار په دغه کلار لیاز دا کچن کې کوم د ماربل کار دی د کچن کې یا د ټایل کار دی دا بیا صوفي منیر استاد کړی ښه صوفي منیر استاد به دغه کار هم کوی دا کار به دا کچن دی کچن دی دا مین کچن دی دغه پر پورشن کې خپل دغه کچن سته دا مین کچن دی او بل خواته د زنانو مطلب الونه جوړې